تیرا امن جلسه کې د فسود سره راغلو د شار پکې سره خور شو عزت الله هغه د سره د سټیج نه کوش شو ملګریو په دغه حوالې سره به مکمل حقیقت در سره په دغه ویډیو کې شیر کوم. ډېر خلک په سیاسي اتحاد باندې بلیم لګوي چې آیا سیاسي اتحاد دا هر څه کړي دي خو داسې هېڅ کله هم نه رو. السلام علیکم ملګرو، زه یم صالح بدرخیل د خپلې فیسبوک پاڼې در سره مخاطب یم. ملګریو لکه څنګه تاسو را پاته چې تېره ورځ په میدان کې امن مارچ وشولو، په هغه کې د ټولو سیاسي ګوندونو والا هغه شرکت کړی و، په کې د جماعت علما والا هم شرکت کړی و، عزت الله هم پکې هم دعوت میلو شوی و، هغه باقاعده سټیج لا راوغوښتل شولو. ډېر خلک دا بلیم لګوي چې دا هر څه باړه سیاسي اتحاد کړي دي، سیاسي خلکو کړي دي، خو دا هسې هېڅ کله نشي کېدلی. تاسو په فیسبوک باندې کتلی شو چې خونولي هم خپل پوسټ لګولی چې داسې موږ نه دي کړي، زید الله هم لګولی دی، ځکه چې په ویډیو کې داسې راغلي دي چې هغه زید الله او خونولي ته مایک اخلي، خو داسې کیسه نه رو. اصل حقیقت درسره شریکوم. د څومره پارټو چې کوم دي هغو له ټولو نه کسونه رغوښتي وو، نو بیا چې ټولو تقریرونه وکړل عزت الله مولانا عزت الله هغه راغللو، هغه سټیج لا راغللو، نو هغه خپلې خبرې کولې. بیا د کوزه نه کم عوام چې کوم دي، که هغه د تیرو عوام دي، که د بوړې افریدي دي، که د تیرو افریدي دي، هغو چغې ورکړې چې موږ دې نه اورو. بیا هغه د په داسې الفاظ سره وویل چې تاسو مې په زور مې به ور و، خو هغه برداشت نه کړل، هغه ونه ربېدل. بیا هغه ویډیو چې کومه شوې ده، خونولي چې کوم دی او زید الله چې کوم دی، هغه ته مایک اخلي. نو ډېرو خلکو دغه بلیم لګولو چې آیا د مایک ته دغو په زور اخیستی، د مایک ته دغې پورې اخیستلو چې آیا مطلب چې موږ د خلک را کنټرول کړو چې تاسو دغه تقریر د مولانا صاحب ور و. په هغه کې بیا ډېر عزت الله هم انټرویو ورکړی، تاسو دغه انټرویو حواله وکړو، د خونولي پوسټ هم وکړو، د زید الله پوسټ هم پسې کړی دی. عزت الله دا کومه ویډیو چې جاري کړې رانیرو ویډیوګانې په سړی بس په جذبه کې وي، هغه ویډیوګانې کړي دي. نو هغه نه پاس بیا د خپل انټرویو ورکړی. خپل فکر دا دی چې پرون څومره خلک راغلي وو، هغه په یک نقطه ایجنډا باندې راغلي وو چې هغه د امن وه. په دا کې که علما وو، هغه د امن طلبګار وو، په دا کې که سیاسي خلک وو، که سماجي خلک وو، که هغه تاجر خلک وو، که هغه د نور هغه سره خلک وو، د کم مکتبه فکر سره خلک وو، که هغه مسلمان وو، که سیکون وو، که شیعګون وو، خو ټولو فریاد دا و چې د رزق سره سم موږ له امن ضروري او په همدا نقطه نظر باندې موږ هم تللي وو. وجه دا و چې داندې موږ خواره وو، موږ د دغې بچي یو، دا ټول د موږ وروڼه دي، که کوز یو که پوس یو، موږ ټول یو خلک یو. په وړاندې وخت کې چې کوم څه شوي دي هغه چا هم ښه نه دي ویلي، موږ ته ښه نه ویایو. ځینې خبرې چې کوم دي داسې وي چې بس د وخت سره داسې روشي لکه اوس د پرون واقعه وه چې دا درباندې مسلط شوي وه واقعه، نو خامخا څوک به یې ځان د خلاصولو کوشش کوي، څوک به تېروتلو کوشش کوي، داسې حساب سره خبرې مخې له راغلي دي. په هر کیف زه خو دا ویم تاسو خبره وکړله چې کوم ولس له څه پیغام دی. زه خو دا یوه کلیر کټ خبره کوم چې دا له نه څوک سیاسي رنګ ورکوي چې دغو خبرو نه سیاسي مفاد اخلي. یو دویم نمبر خبره دا چې نه د دا له څوک قومي رنګ ورکوي و نه د دا له څوک د تعصب رنګ ورکوي. بس دا یوه اتفاقا یوه واقعه مخې را راغلې وه او چې چا غلطي وه خپل ځان پېژني، بس په خپله ځان له پینه کې وکړي چې د امن دپاره هغه څه وکړي. دا ټول خلک د اتفاق دپاره او د امن دپاره غونډ شوي وو او ده په امن باندې څه وکړل. او زه خو دا وایم چې کوز هم د موږ وروڼه دي او انشاءالله چې موږ به د امن دپاره وړاندې کار کوو. په دا د امن په ټکي بلکل موږ د چا سره هېڅ قسم سمجوتا نه کوو، دا یې موږ ټکی او دا یې په وینه کې چلېدلی چې داسې هېڅ مسله نشته رای چې موږ پر امن خلک یو، امن خوښوو. او بس هغه سره دا خبرې هم کړي چې څه مو باندې دا کیسه وکړله چې هغه مو له پاته رو. بیا دا خبره هم وسره کړې رو چې دا خبره وسره هم کړې رو چې موږ پر امن خلک یو، موږ بس دا یوه مسله وه راغله د خدای د طرفه بس وشوله. دا خبرې هم کړې رو چې موږ به داسې نه لانجې نه ګونجې به بیا نه جوړوو. ملګرو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تر بله ویډیو پورې موږ له اجازات راکړو. د لوی الله په امان.